موږ وایو چې یو غټ اپرچونټي دې راشي بس زه دې دا د باچا شي، زه دې یو دم عربپتیم شوې، زه دې کرپتیم شوې، زه دې مطلب یو دم داسې مالدار ګیم شوې، واسکټ ګوټې دې شوې، لږ داسې ګاډی دې را سره لیدسي یو دم انسټنټ زر او شابه که نه په دې کې خو موږ پاسپورټ ویزا واخلو لاړ شو، خو دا غزي تاثرات بیا لږ وګورئ هلته لایف ډېر ټف دی. خو که یو سړی اصل لیونی شوی دی او مطلب دا د ملک حالاتو ته ګوري چې ملک حالات خراب دي، بالکل نه دي خراب. سیاسي حالات خراب دي، معیشي حالات خراب دي، یو کاټک سچویشن دی. دا د قومونو په ژوند کې راځي او پیره یو اس ته وګورئ هغه هم د یو ایولوشن نه تیر شوی دی. 200 years 300 years 100 years تیر شي په قومونو باندې سخت راشي، پولیټیکل انسټیبلټي راشي، جنگ راشي په ملک باندې، سیلاب راشي، طوفان راشي، کرونا راشي، زلزله راشي. نو د دې خاورې سره د دې مور سره به موږ دونه بې وفایي کوو چې الله شابه بس وزه د دې ملک نه. زموږ پروګرامینګ په کار داسې شوی وی چې په داسې حالاتو کې به قوم څه کوي، یو سنټرلایز ایډیالوژي په کار وه چې په داسې حالاتو کې به قوم څه کوي. why should I complain, why should I be waiting for the people؟ زه ولې د خلکو انتظار وکړم؟ زه د خپل ځان ټیک کم که نه، ولې د خپل ملک ته نه ګورو، ولې دا نه جوړو؟ داسې حالات په عظیم قومونو باندې ازمایش راځي، چیلنج راځي. دا چیلنج او پریشانی چې په یو قوم رانشي، یو قوم ډسکور کیږي نه، یو کردار جوړیږي نه، یو قوم راوچتیږي نه. یاره که موږ غواړو چې دا موږ یو مثال جوړ شو د دنیا دپاره که نه، نو موږ به د دې ازمایش نه تیریږو په هره طریقه. مایوسي به نه پیلاو. ګوره عظیم ترین ګناه ده ګوره مایوسه کېدل. موږ ته به یو بهترین لیډرشپ هم په داسې حالاتو کې روزي مخې ته. دا څونه ازمایشونه، تکلیفونه، مسایل په هر ډپارټمنټ کې چې دا موږ ته ښکاري، دا به د دې مسایلو نه پس خپله الله تعالی یوه رڼا راولي، هم د دې نه به یو ښه لیډرشپ روزي. او دا لیډرشپ په دا ملک داسې یو ځای ته ورسوي چې خلک به مثالونه ورکوي. پاکستان د دنیا په ډېر مهمه نقشه کې پروت دی. زموږ غرونه، سنوفال، یو قدرتي نهري نظام موږ له لاره کړه. خلک کروڑونه اربونه ډالرو لګوي جوړوي ځان ته. قدرتي دی، سمندر دی راسره، صحرا دی راسره، ووډ دی راسره، ماونټنز دي راسره. بیا په یو نظریه کې جوړاو شوي ټول پاکستان کا مطلب لا اله الا الله. په دې لا اله الا الله خو ټول متفق یو که نه، الله خو موږ ټول منو که نه. دا ملک هم په دې سوچ آزاد کړی که نه، دې کې خو اتفاق کوو که نه. نو دا هم زموږ یو سټرنث دی. مسلمانان یو که نه، دا هم زموږ یو سټرنث دی. بالکل به نه مایوسه کېږئ. ښه دا ګورئ د لال او د جوهر نه ډک وطن دی. ښه دې کې یو مسایل هم راځي، دې کې یو معاملات راځي، دې کې به اکنامک ریسیشن به هم راځي، انفلاشن به هم راځي، کاوس به هم راځي، دشمن به موږ تقسیموي، موږ به کټ کوي، موږ به مایوسه کوي. پاکستان عوام سره یو هتیار دی زموږ ویلیوز. ګوره موږ په زکات باندې، په صدقه باندې، د غریب سره په هیلپ کولو باندې موږ د دنیا د ټولو نه وی آر د موسٹ جنرس پیپل ان دس ورلد. زموږ په خاندان کې یو سړی مړ شي، بچي یوازې څوک نه پرېږدي، یتیمانان. زموږ په مړي کې په 3 ورځې ډوډۍ چلېږي. موږ کمزوری سړی پرېږدو نه. دا زموږ ویلیوز دي او دا موږ بچکۍ لګیا دی. انشاءالله ښه ورځې، ښه وخت په دې قوم را روان دی. تربیت پکار دی، ټریننګ پکار دی، منټورشپ پکار دی. دا د ریاست ذمہ داری ده، دا ستا ذمہ داری ده، دا زما ذمہ داری ده، دا د فیصل ذمہ داری ده. دا چینج به موږ د دننه نه شروع کوو، کمپلین به نه کوو. کوم سړی چې وایي دا د ده په وجه، د ده په وجه، د ده په وجه، د ستا رول څه شو؟ وی هیو ټو سټارټ وذن. دروغ مه وایئ، ملاوټ مه کوئ، الله نه ویرېږئ. قیامت دی، مرګ دی، کنده ده، ورکوزېږئ به. دا ملک په دونه تیزۍ سره روزي د دې کیوټک ماحول نه، دنیا به ته حیرانه شي. پاکستان معمولی ملک نه دی. د دنیا چې څونه مسلم کنټریز دي که نه، د دې ټریننګ دا ملک ښه چې کومه جغرافي موږ سره ده که نه. موږ وتی شو په دې افغانستان دننه دریایمونه مخکې سنټرل ایشیا ته تللی شو. دلته ډېر غټ هیومن کیپټل پروت دی. زه چغې وایم پاکستان کې ډېر غټ هیومن سکل دی. دا چې افغانستان ته لاړو، په افغانستان کې ویلث پروت دی. او دا چې مخکې لاړو، او د افغانستان ویلث دلته رالو. زمونږ انډیا ته لاړو، د انډیا ویلث دلته رالو.
جوړ چې رالو نظام بدلیږي خو جوړ په پهله اوپینین کې راولو ځکه دا جوړ دا ټول په اوپینین کې جوړ دی پهله او د هغې دپاره ګیر چاپېره سرکمسټانسز جوړېږي دې دوران کې به موږ لږ خپل امیجنیشن کوو اوپینین بلډینګ به کوو صبر به کوو او لږ د حالاتو تقاضو ته به ګورو او واعتصموا بحبل الله جميعا به رانیسو ولا تفرقوا قرآن ته به لږ ګورو سنت ته به هم ګورو الله څه حکم کوي په داسې حالاتو کې دې ته هم ګورو او یاد ساته دا د قدرت یو اشاره ده چې څونه ډیپ ډیمیج درته ملاویږي دونه تیزۍ سره اوچتېږي موسمونه الله راکړي غرونه الله راکړي جغرافي الله راکړي فوج الله راکړي لیډرز الله راکړي دا لږ ټکه پکه به یې خیر دی اټس اوکې دا سکرسټي ده دا په هر څه کې شته لږ صبر انتظار انشاءالله الرحمن انشاءالله اوه دونه زبردست مستقبل دی د دې خاورې د خلکو چې انتها نشته